رحمان الله ګورباز ریسنټلی یو انټرویو راغلی دا چې په دغه انټرویو کې رحمان الله ګورباز ویلي دی چې هغه میچ کم چې موږ نه پاکستان ګټلی او نسیم شاه پکې 2 چکې وهلې وي په ایشیا کپ کې او موږ نه یو ګټلی میچ موږ نه پاکستان وګټلو پاکستان یو بایللی میچ زموږ نه وګټلو نو هغه میچ ماله ډېر زیات دک او درد راکړی دی. دا څوک وایي دا رحمان الله ګورباز وایي او دا تاسو له چې دا بل کوم ملخکاري شوبانکر مشرا د ما خیال د نوم دی او دا یو صحافي دی چې ټوټلی د پاکستان خلاف دی ریپورټینګ کوي او دا یو ایجوکیټډ صحافي دی خو بیا هم د چې کوم ریپورټینګ وي هغه ټوټلی د پاکستان خلاف خیر په دمون خبره نه کوو په دې ویډیو کې مونږ خبره چې کوم دی په ګورباز صاحب باندې کوو چونکې د پاکستان نه چې کوم میچ افغانستان بایللو نسیم شاه چې کومې 2 چکې په فضل حق فاروقي ووهلې هغه 3 بال 10 رنز پاتې وو که 2 بال 10 چې نسیم شاه 2 چکې ووهلې په فضل حق فاروقي باندې نو ګورباز وایي چې هغه میچ زه ډېر زیات جړولی هم وم او هغه میچ زما د کیریر ټولو نه داسې یو میچ چې هغې موږ له ډېر زیات خفګان راکړی دی نسیم شاه چې کوم میچ موږ نه وګټلو نو هغې وایي ماله ډېر زیات خفګان راکړی دی چونکې په ODI ورلډ کپ 2023 کې د یو ګټلې میچ د استرالیا نم بایللو چې میکسویل په بیټینګ کړی او میکسویل په ځان له 200 رنزونه کړي په دی باندې نو د هغه میچ دی دومره نه دی خفه کړی چې هغه د ورلډ کپ یو غټ میچ و خو په ایشیا کپ کې یو وړوکی کپ کې ته نسیم شاه یو میچ ګټلی هغې زیات خفه کړی دی یعنی پاکستاني کھلاړي چې میچ ګټلی هغې زیات خفه کړی دی خو د استرالیا کھلاړي چې د ورلډ کپ یو ګټلی میچ د دی ګټلی چې هغه ته ځان ته راواړلو میکسویل ته هغه میچ ځان ته راواړل دی ول 2-3 کیچونه ډراپ کړل او هغې دله دومره خفګان نه دی ورکړی خو د نسیم شاه هغه میچ ول ډېر خفګان ورکړی دی نو دا د ګورباز بیان دی وروره او دا د په انټرویو کې انډینز یو شوبانکر مشرا دی هغه دا بیان جاری کړی دی نو چې کله رحمان الله ګورباز دا بیان جاری کو نو هغې نه پس په هغه ویډیو باندې چې ما کمنټس وکتل نو ما هغه پاکستانیانو ورله کمنټس کړي چې لکه پاکستان نه ته میچ بایلې نو تاله زیات خفګان میلاویږي او د ورلډ کپ یو امپورټنټ میچ و چې تاسو ګټلی او بیا موبایل هغې تاله خفګان در نه کو نو یعنی د دې مطلب دا دی چې ته د پاکستان نه نفرت کې یعنی ته د خپل کرکټ سره مینه نه کې خو ته په خپل کرکټ کې د پاکستان نه نفرت کې چونکې تاله وایي هغه میچ پکارو چې تاله هغه میچ زیات خفګان درکړی وی کوم چې تاسو نه میکسویل سنګل هینډډلی وګټلو چې د استرالیا ټوټل ټیم اوټ 2 کھلاړیان یې اوټ او میکسویل سره د استرالیا کپتان پیټ کامنز ولاړو چې هغه په 52 په 60 بالونو باندې 72 رنزونه جوړ کړي بالکل د ټیسټ غونډې یو اور باغه والو یو اور به میکسویل والو هغه بل د ټول اور سټاپ کو دلته میکسویل پاور کې 2-3 چکې یا 2-3 چوکي واله هغه وټ کټ په ولره وګرځولو نو هغه میچ چې کوم دی ګورباز نه دی خپه کړی چې کوم یو اهم میچ و د ورلډ کپ میچ و استرالیا خلاف ګټه نو هغه میچ ګورباز نه دی خپه کړی خو نسیم شاه چې کوم میچ ګټلی نو هغه ګورباز ډیر زیات خفه کړی دی نو بس دار چې خپل پوینټ اف ویو وي دار چې خپل سوچ وي دار چې خپل یو ټیم وي چې دا د ما دشمن ټیم دی یا دا د ما ټیم داسې دی چې د نه میچ ګټو به خامخا به ته ګټو نو چونکې په کار خو داسې نه هر چا سره یو رنګ گیم کول پکاري هر ټیم سره فایټ کول پکاري هر ټیم سره د زړه نه گیم کول پکاري دا نه چې استرالیا نه ته میچ بایل نو ته پې نه خفه خو چې پاکستان نه بایل ته پې خفای نو دا د یو کھلاړي دپاره ښه خبره نه ده کھلاړي ته پکار دی که هغه د استرالیا نه میچ بایلي که د انډیا نه میچ بایلي که د پاکستان نه بایلي چې د هر چا نه میچ بایلي چې پې د خفګان اظهار وکړي خو خیر د دې حوالې سره ستاسو څه رایه ده کمنټ لازمي وکړئ